रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई मजमाउज़ ज़वाइद इमाम हैसमी रहमतुल्लाह तआला मुबारक दा हदीस पाक रागस्ते नाशना हदीस मुबारक थे टूल नाशना दी कुछ पनाजिरे सिर्फ ख़त्म को कब सिर्फ पनाजिरा रब करीम द प्लार टूल गुनाहों वाला बख्श सिर्फ पनाजिरा गोरे का टूल गुनाहों द प्लार रब करीम वतो बख्श او بیا چې کله حفظ تکي نه رب کریم چې د چا په زړه کې دا خیال تیر شوی دی مصمم اراده باندې رب کریم بدل کی او دغه مصمم اراده ستاسو الہ العالمین دغه اراده د خاطره بچی مټول حافظ قرآن کا بدغه نعمت باندې رب لا یزال مشرف او معطر او منور وګرځولې کا او بیا لګ ورخوک شو نا خالق کائنات ګوري چې کله دی حفظ القرآن په بنیاد باندې دغه عظیم دولت تر سره کی کنه نورز د حشر راشي تاسو به اوریدلې د علما او د حفاظونه چې حافظ قرآن تبع الله رب العزت او تاج په سر کی دا خو مشهور حدیث مبارک هم اوریدلې کنه خو په دې حدیث مبارک کم تاسو ته بیانوم حافظ قرآن هغه عزت او مقام تاج خو په خپل ځای خو لیکن الہ العالمین دی بچی ته به فرمایي چې وایا زما بندا د فلانی زویا ابتدا د قرآن مقدسه شروع کا دا به د سر نه حافظ قرآن یو آیت به لولي او یو درجه د په خپل اتوماتیکلی اوچتیږي شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونو باندې دی ور تلاوت په بنیاد باندې اختتام ته ورسای نو شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته درجاتو باندې حافظ قرآن ودرېږي دا حدیث مبارک هم تاسو اورېدلی د تاج دا خبره هم تاسو اورېدلی خو لیکن په دې حدیث مبارک امام حسمی رحمت الله تعالی مبارک چې کم ذکر کړی دی خو چې په ناظره باندې ټول ګناهونه یې ورته وبخه نورز د حشر راشي الہ العالمین دغه حافظ قرآن بچی ته او دا به ارشاد کی چې ای زما بنده د فلانی زویا اولو له قرآن مقدسه د سر نه شروع کا دی به ابتدا نه به شروع کوي شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونه مبارکه به دی به تلاوت کوي په یو آیت به رب لا یزال د پلار درجه به اوچتای نو چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیتونه مبارکه تلاوت شو دا والد محترم شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته درجاتو باندې به ولاړي محراب او د منبر دا داسې عزت د عزتمندو حاضرینو خلق د دنیا په کرسو پسې منډې وای هغه د 5 کالو باچاحت دی ټیک د پولیس ته مخکې به ورسته ولو هغه د فرعونیت هغه اثار په سړی کې الا ماشاء الله خلق پکې د انسانیت هم پکې شته او دا غزه داسې دی چې انسان د تکبر د لوی او دغه مردارو طرف ته دعوت ورکوي هغه کرسي بیا هم د 5 کالو دا یاره چې ډېر ښه شي نو 10 کاله به یې وګټي که ډېر ښه شي 15 کاله به یې دغې کې به ناست دي که ډېر ښه شي خلکو له کارونه کړي 20 کاله به مسلسل پاس کړي نو بیا هم تلونکې ده بیا هم څه حیثیت نشته هېڅ قسمه حیثیت نشته د دنیا یو ډګري ده بس خبره ختمه شوه یا د ده په کوزېدو سره یا د ده په مرګ سره بس لاړو دفه شو خلک به د دنیا د چلاکۍ خبرې به یادوي دا محراب و منبر دی له چې الہ العالمین کم عزت ورکړی دی کم وقار ورکړی دی کم رتبه ورکړی ده الله جل جلاله چې چاته ور عطا کی چې هغه د دین قدرې ونه کی کنه تر مرګ نه تر کمی پوری چې داغه پیجنګلو خلک په دنیا کې وي بیا خپل بچو ته تاسو وګورئ چې 100 کاله مخکې سور لسوه کاله څه د پاسه تیر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک غلامان یادېږي او که نه یادېږي دا د منبر او محراب خاوندان وکنو د منبر او د محراب سره خپل وفای قایمه کړې وه او که نه وه کړې نو چې وفای قایمه کړه دین سره وفای قایمه کړه رب لا یزال نمونه اوس هم د معصومانانو د مشرانو د نوجوانانو په دې خلو باندې د ادب په بنیاد باندې روان دوانې ګرځولې دي په قبرونو کې روحانه دي قبرونو کې خوشحاله دي او په قبرونو کې الله رب العزت په عزتونو باندې مالامال کړي